ټول نه مخکې خو موږ ټولو کتونکو لیدونکو ته د اختر مبارکي او د هغې نه پس چې په کومه خوشحالۍ او په کومه موقع باندې د صدر محترم ګل عبدالله په کور کې راټول شوي وو د ټولو ګډونوالو ته ټولو کتونکو ته موږ مبارکي او خوشخبري ورکوو چې په کراچۍ کې کوم دوه تنظیمونه جوړ شوي وو چې د قومي سلارزۍ قومي اتحاد او سلارزۍ قومي تړون په نوم نو د ډېر وخت راسې د دې په خپل منځ کې وړې وړې څه مسلې راغلې وې غلط فهمیانې جوړې شوې وې د هغې زموږ صدر صاحب ته او موږ ټولو ته دا احساس و چې که چېرته دا دواړه یو ځای شي او په شریکه باندې دوی دا خدمت کوي او د دې خلکو سره منډې ترډې وایي اگر چې د دوی دا خدمت دا بې لالچه دی بې کچه دی څونه مینه او په څونه اخلاص یې کړی نو په دولاسي سلام ورته کوو او بیا دغه دواړو تنظیمونو سربراهانو ته چې ظفر خان دی او سبزلي خان دی چې هغوی نن د صدر صاحب په مشرۍ کې د دې ټول سلارزي قام او د دې ټول عثمان خیل قام او د باجوړ د ګوټ ګوټ نه راغلي د ټولو ملګرو په مخ کې د صدر صاحب خبره ومنله او هغه دواړه دغه چې د اتحادونه دا به انشاءالله یو کېږي په یو پلیټفارم باندې د خاورې خدمت کوي نو زه صدر محترم ګل افضل خان ته دعوت ورکوم چې هغه په دغه حواله باندې تاسو ته خپله خبره وړاندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې زه دلته ټولو مسافر میلمانه چې کوم دي زما راغلي زما کور ته راغلي دي نو زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې نن د اختر څلورمه ورځ ده د دوی خپل خپلوان مو دوی به هم د چا کتلت چونکې دا خو میلمانه خلک دی څوک د سعودي عرب نه راغلي څوک د کراچۍ نه راغلي څوک د ملیشیا نه راغلي دي نو د دې ورځ نن ډېره زیاته مصروفه وه خو زما په درخواست باندې نن دیو زما کور ته حاضري وکړه نو د دیو ډېر زیات مشکور یم او د الله نه به غواړم چې الله تعالی په خپله دیوله د دې راتګ جزای خیر ورکړي د دې سره سره چې کومه خبره صدیق جان وکړله موږ ټول د خدمت په جذبه باندې سرشار یو زموږ کوشش دا دی زموږ مقصد دا دی چې موږ د قام خدمت وکړو او هغه خدمت موږ بې لالچه وکړو هغه موږ غیر سیاسي وکړو هغه موږ بغیر څه د بلا تفریق نه وکړو بلا امتیاز خدمت موږ وکړو په دغه والا زما ښی طرف ته او زما چپ طرف ته او زما ټول ملګري دا د قام خدمت کوي خو چونکې په کراچۍ کې د قومي د سلارزي قومي تړون او د سلارزي قومي اتحاد په نوم او داسې نور ډېر د اتحادونو په نوم باندې خدمت کېده چې په هغې کې ځینې کوشش داسې روانو چې په دغه خدمت کې رکاوټ واچوي په هغې کې بې اتفاقي جوړه کړي او ملګري او د ګروپونه په منځ کې وجنګېږي نو موږ دا ضرورت محسوس کړو چې موږ خدمت بغیر لالچه